السلام علیکم ګرانو کتونکو د تفهیم دې ټایم په فوري کې موږ موجود یو لمحه به لمحه تاسو ته چې کوم اپډیټ و هغه موږ در رسول مختلف خبرونو ویډیوز او اپډیټ د ماسم خیلو او د خورای ترمنځ چې کوم واقعه پیښ شوې وه د نوجوان د هلاکت نه پس د مړ کېدو نه پس مشتعلو خلکو جي ټي روډ بلاک کړی او د هغې نه پس جي ټي روډ بلاک و څو ګنټې د انتظامیې او د مشرانو ترمنځ دلته طویل مذاکرات شوي چې هغه مذاکرات تاسو ته مونږ لمحه به لمحه در رسول دې ټایم کې د انتظامیې او د مشتعلو عوامو د متعلقه خلقو د لواحقینو د ماسم خیلو د مشرانو ترمنځ مذاکرات کامیابی ته ورسېدل د هغې په نتیجه کې د ماسم خیلو چې کوم مشرانو هغه خپل لاش اوچت کو خپل علاقې طرف ته روان شو او جي ټي روډ ټریفک دپاره بحال دی دې ټایم کې تاسو به ګورئ د تیرو 2 ګنټو راسې د جي ټي روډ بلاکو او مکمل جي ټي روډ دې باندې ډېر لوی لوی د ټرکونو او د ګاډو قطارونه وو تر لرې لرې پورې دا ګاډي ولاړو او جي ټي روډ دا اوس بحال دی ټریفک روا دوا شو لږ ټایم مخکې د ډیپټي کمیشنر او د قایم مقام ایس پي وقاص خان د هغې د مشرۍ لاندې انتظامیې د طرف نه د هغې مشرۍ او د لواحقینو خټک عمایدین د امن جرګې چې کوم دلته مشر دی ذوالفقار باچا هغې موجود وو نور مشران د علاقې هغې موجود وو او د هغې ترمنځ ډېر طویل مذاکرات وشو ډېر اوږده مذاکرات وشو د ماسم خیلو د مشرانو د طرف نه کم د هغې چې کم ګیلې شکوې وي هغه یې واورېدې د هغې چې کم مشکلات وو هغه یې واورېدل د هغې مطالبات هغه یې واورېدل او د یقین دهانۍ نه پس منلو نه پس د هغې چې کم مطالبات وو منلو نه پس د ماسم خیلو چې کم مشتعل خلقو هغې خبره ومنله مشتعلو خلقو خپل لاش اوچت کو او خپل علاقې طرف ته راړل او جي ټي روډ یې کولاو کړو دا یو تازه ترین اپډیټ و چې تیرو 2 ګنټو راسې 2.5 ګنټو راسې کوم مشکل دلته روانو کومه افسوسناکه واقعه پیښه شوې د پاکوړه خټک کې ماسم خیلو په علاقه کې نو د هغې د بس جي ټي روډ هغه دلته کې ټیرونه بل شوي وو اورونه لګولی شوي په روډ باندې ټیرونو ته اور اچولی شوی او بیا جي ټي روډ بلاک چې ډېر مالبردار ګاډي د مسافرو ګاډي ډېر زیات تعداد کې ګاډي هغه په جي ټي روډ باندې بند و ګیرو او په مشکل کې وو دا تاسو ته به په نظر راځي ګرانو کتونکو جي ټي روډ دې ټایم کې کولاو شوی دی خو په سوونو کیلومیټره کم ګاډي چې ولاړ دي نو هغه دې ټایم کې روان دي او جي ټي روډ یو طرف ته ټریفک لا تر اوسه پورې معطل ښکاري وجه دا ده چې دلته کې په روډ باندې ټریفک ډبل شوی مختلفو ځایونو کې ګاډي ډبل شوي را روان د 20 منټه کې نیمه ګنټه کې انشاءالله جي ټي روډ به بحالي ځکه تاسو ته بیا یو ځل قصه بیان کړم په ماسم خیلو کې د کوړه خټک د دې کوړه خټک نه بره چې لږ لاړ شو نو ماسم خیل خورۍ د هغې غر دی او په هغه غر باندې د ډېر وخت نه تنازعه را روانه ده ومرېدل چې دا تنازعه د تیرو 10 کالو نه د جنګ د تنازعه دا را روانه وه او په دې مسله باندې بار بار انتظامیې ته درخواستونه کېدل د هغې فریاد به رسېدو پریس کانفرنس یې کېدې خو څه نه کېدل نو د هغې نه پس نن بیا د ماسم خیلو مشران پریس کلب ته راغلي او هغې پریس کانفرنس
دغه پریس کانفرنس دوران کې لا د هغې نه څو منټه پس په ماسمخیلو کې هغه چې د 10 کالو نه یو بل ته مرچزن خلق وو هغې ترمنځ باقاعده خانه جنګي وشوه ډزې وشوې او د هغې په بنیاد پکې یو نوجوان هغه شهید شوی دی وفات شوی دی مړ شوی دی او پکې یو زخمی دی په علاقه کې کشیدګي ده دواړو طرفو ته خلق مشتعل دي کم طرف نه چې نقصان شوی دی نوجوان وفات شوی دی شهید شوی دی نو د هغې طرف مشتعل دی او هغې بیا نن روډ بلاک کو دې باره کې د مشرانو دلته تقریرونه وشو او ډېر زیات غندنه یې وکړه چې د تېرو 10 کالو نه دا تنازعه را روانه وه او د قانون د طرف نه کاروایي نه کېدل نیوټرل د قانون پاتې کېدو یو طرف ته قانون تماشایي جوړېدل د ادارو په هغې باندې نوټس نه اخیستو د وجې نه حالات دې ته راغل چې د یو بل وینو تویدو ته نوبت راغو او پکې قیمتي ځانونه هغه ضایع شو او حالات انتهایی کشیده دي دې ټایم کې د ماسمخیلو په علاقه کې حالات کشیده دي حالات څه ټایم هم بیا داسې رخ اختیارولی شي ګورو به چې انتظامیې د طرف نه کم یقین دهاني شوې ده په هغه یقین دهانو باندې عمل کیږي او که نه بیا به حالت دې نوبت ته راځي قانون ته دغه خلکو ډېر فریاد 10 کالونه فریادونه کړي دي درخواستونه یې کړي دي خو قانون تماشایي جوړ ګرانو کتونکو دغه مسلسل موږ تاسو ته اپډیټ درکړل نو اوس دې ټایم کې جي ټي روډ کولاو شو ټرافیک بحال شو دواړه طرفه ته ټرافیک روا دوا دی او موږ دعا کوو چې دا کم حالات دي کومه تنازعه وه الله تعالی دې دا حل کړي او الله تعالی دې دلته امن و امان قایم کړي د درېواړو قومونو ترمنځ چې کوم تنازعه ده نو الله تعالی دې هغې د مشرانو په نگرانۍ کې الله تعالی دې دغه تنازعه حل ته ورسوي پایې ته ورسوي او په دې علاقه کې دې الله تعالی امن و امان قایم کړي اجازت به غواړو د الله په امان